اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناظرینو ته مینوالو د خپل طرفه د مینې ډک سلام پیش کوم. نن چې کالونۍ کې د کومه واقعه شوې ده چې دلته یو درې غونډګان راغلي دي، څلور زمونږ ادارې بدناموي، زمونږ فوج بدناموي. ډي سي صاحب به د دې خبرې تپوس وکړي. دا حضرت الله نه دی والی، دا ټول باجوړ والی دی. او چې ډي سي صاحب یې تپوس ونه کړي، قسم په خدای چې داسې تپوس یې وکړم که نه که کوم مې په 9 فروری باندې کړی و، په هغه طریقه باندې داسې دا مادمت قلندر ورته په دې کالونۍ کې جوړ کړم چې نه بیا دا ډي سي شي کنټرول کولی او نه بیا دا ادارې شي کنټرول کولی. نو زما ټولو مینهوالو ته دا پیغام دی چې په دې باندې پوسټونه هم وکړئ او د دې خلاف، د دې خلکو خلاف چې لکه دا راغلي دي په دې ایجنسۍ کې، موږ د امن دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. موږ د امن هېڅ چاته هم اجازت نه ورکوي چې د امن دې خراب کړي. دوی امن خرابوي، چې دوی امن خرابوي او د امن ذمهداران امن خرابوي. نو د دې خلاف به د عوامو د طرفه ریکشن راځي او زه د خپلې ضلع انتظامیه سه، زه د لاندې سټاف سه، که هغه زما بابو دی، که هغه زما سټینو دی، زما بچی دی، زما رور دی، زه د هغه څه شانه بشانه ولاړ یم. او دا وار په حضرت الله باندې نه دی کړی، دی په ټول باجوړ باندې کړی دی، دی په دې ټوله ضلع انتظامیه باندې کړی دی. د خپل سټاف تپوس به ډي سي صاحب وکړي چې تپوس یې ونه کړي، نو زه د خپل سټاف تپوس شم کولی، زه د خپل د باجوړ تپوس شم کولی. دا د موقع ګواه دی چېرې دوی تومانچې په خلکو پسې راوباسي. آیا د ده د الیکشن څه څومه ده؟ ستا چې په کوم کار باندې ډیوټي ده، خپل کار دې پریښی دی. اپنے کام چھوڑایا اپنے لوگوں نے اور آپ لوگوں ساروں کا ڈیوٹی الیکشن کمپین پہ لگایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا داندلی کا ارادہ ہے، لیکن باجوڑ کے عوام کبھی آپ کو داندلی نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ سیٹ عمران خان کا تھا، عمران خان کا ہے اور عمران خان کا انشاءاللہ رہے گا. اور ہم کسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے. والسلام.